السلام علیکم ګرانو پښتنو. نن به لږ د نادره د قانون خبرې سره وکړو، د کتاب خبرې یا هغه کومې خبرې چې په هوا کې خبرې دي یا کوم له ذهني د ځان خبرې دي، خو ځان ته خبرې دي. چا سره کړي دي له پښتنو سره، چا ښه کړي دي، چا بد کړي دي. نن یو داسې زیادتي زه تاسو سره د قانوني د نادره په حواله سره بیان کول غواړم، بیا که ښه کېږي که بد کېږي. نادره کې یو داسې فکره نه ده لیکل سوې چې هغه ډېره پټه وه یا په کارنر کې وه یا به د چشمې ورته په سترګو کولې بیا به دې لیدله. داسې فکره نه ده، ډېره واضح او په د کتاب د اول صفحې باندې ده. دا کتاب د نادره سټیزنشپ، امیګریشن، پاسپورټ اینډ فارنرز لا. دا قانون د نادره د حواله سره قوانین دي، هغه کې بیا مختلف اکټس دي. هغه اکټس کې لیکل سوي څه دي، هغه ستا سره صرف یو دوه فکرې در سره بیانوم، تاسې یې واورئ او په هغه بعد له ما او له تا سره زیادتي له پښتنو سره کومه زیادتي سوې ده. دا کوم چې د پاکستان سټیزنشپ اکټ 1951 جوړ سو، هغه په 13 اپریل 1951 کې جوړ سو. په هغه کې لیکل سوي فکره درته یایم چې ډېره واضح او ښکاره فکره ده. په 3 نمبر باندې سیکشن یې بولې، سیکشن 3 یې بولې، هغه به څه ورته یایي. دا یو اکټ د پاکستان سټیزنشپ اکټ ده. هغه کې په 3 نمبر باندې دلته لیکل سوي دي. دا زه تاسو ته یایم انګلیش بیا په پښتو کې سر در خلاصوم. یعنی افغان ریفیوجیز سټیټس، د افغان ریفیوجیز سټیټس بچی شایي اپلیکیبلټي آف پروویژنز آف سټیزنشپ اکټ 1951. افغان refugees had been provided refugee temporarily and they being not citizenship of Pakistan are governed by Foreigner Act 1946 and not by Citizenship Act 1951 which was not applicable to them. په دې فکره کې پاکستان سټیزنشپ اکټ په 3 نمبر باندې دا خبره کیږي چې کوم د افغان راغلي ریفیوجیز دي، کوم چې پناه راوړې ده، هغه به د پاکستان سټیزنشپ اکټ په تحت باندې موږ دوی سہولت نه ورکوای سو، نه په هغه طریقه ډیل کوو. پاکستان سټیزنشپ اکټ به نو بیا به څنګه کوم اکټ په تحت باندې به ته دوی ډیل کوي. دوی یایي چې موږ به دوی ډیل کوو. فارنر اکټ 1944 کې څه جوړ شوی ده، کوم چې له باره ملک راغلي خلک یا بارني خلک چې دي د هغو دپاره یو اکټ جوړ سو، هغه ته فارنر اکټ یایي 1944 کې جوړ سو. موږ به په هغه تحت باندې کوو. اوس بیس دلته شروع ده، راسئ په دې باندې یو کوچنی بیس سره وکړو، سوالونه پرې وکړو. ستا له پښتنو سره دا کلواړ ولې کړی ده، ښکاره کلي تضاد دې ولې کړی ده؟ آیا دا فکره له نادره سیسټمه چې پټه فکره ده؟ آیا دا فکره ته تا نه ده ورپام؟ اوس دا فکرې ته د تا په کوم ټیم نه ده ورپام شوی؟ هغه ټایم زه ورشیم، هغه ډیوریشن زه ورشیم، هغه لمحات مرحلې زه ورشیم. بیا دې ما د دغې خبرو جواب که هغه انټیریر منسټري راکوي، که هغه نادره راکوي، که هغه فیډرل راکوي، که هغه ماته صوبایي ګورنمنټ راکوي، که هغه ماته های کورټ او سپریم کورټ راکوي، او که هغه دا ویډیو او ما دغه سوال راواخلي، هغه دغه ادارو ته ورغورځاره کړي چې واقعي تاسې سپریم کورټ دا خبره ورسره وکړي، های کورټ یې ورسره وکړي، امبیډسمن دې ورسره وکوي، کوم چې وفاقي متصب دي. چې تا له پښتنو سره په یوه خاندان کې پاکستاني کارډ هم لري او تا هغه کارډ هم ورته جوړ کړی ده، پاکستاني کارډ دې ور بلاک کړی ده، آی کارډ دې ور جوړ کړی ده. اوس هغه کارډ پی او آر کارډ ای سی سی کارډ جوړیږي فارنر اکټ په تحت باندې، او آی کارډ جوړیږي په چیش باندې پاکستان سټیزنشپ اکټ په تحت باندې جوړیږي. نو یو خلک، یو کس، یو انسان، یو مور او پلار، یو ورور او خور، یو خاندان ته دواړه قانونه ولې کوي؟ په یوه سړي باندې دوه قانونه ولې اپلای کوي؟
په کوم قانون کې دا اجازت ستا یا په کوم قانون کې دغه روایش لري. مطلب که زه داسې مثال ورکم که غلط نه وم چې زه په یوه ټایم باندې مسلمان هم یم هندو هم یم، دا کېدای شي؟ یا به ما مسلمان قبلوي یا به ما هندو قبلوي، په دغو دوه کې به یو یم. یا به مې غیر ملکی بولې قانون به راباندې اپلای کوي، یا به مې پاکستاني بولې پاکستاني قانون به راباندې اپلای کوي. دا د ګټې په ټایم کې زه پاکستاني کړم، بیا د ګټې ټایم کې زه فارنر کړم، غیر ملکی کړم. بیا د کله یوه کشتۍ کې سپرولم، کله په بله کشتۍ کې سپرولم، کله په څه بنیاد کله په څه بنیاد باندې او سپور دې کړم ولاړم. ډار خوف مې نه لارو له دې وجې پښتون یم، آزاد پیدا شوی یم، لیکن اوس چې کوم ته راسره کوي دا سراسر زیادتي ناروا سلوک له هغو خلکو سره کومو باندې چې دواړه اپلای شوي دي. دا د هغو خلکو خبره کوم که چاته په افغاني فارنر اکټ په تحت باندې کارډونه جوړ شوي دي، هغه ظاهره خبره ده 78-76 نه لري، نو دوی په هغه تحت باندې دا کارډ اخیستی ده. نو اوس دي هغه پریشانه قانون چې ده په هغه باندې زورور ده، خامخا به نوره پریشانه کړي، ځان ثابتوي لږ به وخت ولګېږي. خبره د هغو خلکو ده چې ما له پښتنو سره پاکستاني کارډ هم شته، له پښتنو سره افغاني کارډ هم شته. دا ما نه ده جوړ کړی، دا تا نه ده جوړ کړی، دا ما ته د دغه د کتاب لاندې کار کوونکو خلکو جوړ کړی دی. په یوه قانون کې په قرآن مجید په قانون کې که خبرې در واخلې دا قانون د قرآن مجید قانون په سایه کې به جوړېږي. پاکستاني هر قانون نه به د پښتون کلچر په خلاف ځي، داسې کلچر چې هغه اسلامي کلچر یا هغه د قانوني کلچر یا هغه ثقافت یا هغه رسم رواج نه به د اسلام د قانون په خلاف ځي، نه به د آئین په خلاف ځي، نه به د دغو کتابو په خلاف ځي. زه دا سوال کوم چې دغه ادارې د دغه کتاب په خلاف ولې ولاړې؟ چا ورته وویل چې ولاړ شي؟ او اوس یې راسره مني ولې نه؟ کلي تضاد کلي غلطي یې کړې ده راسره، اوس یې ولې نه راسره مني؟ د چش سزا راکوي. د ګټې په ټایم د فنډ د اخیستنې په ټایم کې زه ټوله پښتون څه پښتو مو ویله، له افغانستان چې پناه راوړلي خلکو ټولو پښتو ویله. د ما د پناه د راوړلو تعداد زیاتونې باندې هر پاکستاني پښتون ته افغاني کارډ په زور یا په غلطي یا ورغلا ودا باندې ورجوړ کو. اوس بیا ماته زه چې په دې باندې ورسېدلم چې ما سره یو ګیم روان دی، یو مسله روانه ده، اوس ما ډیپورټ کوي. زه خو مې ډیپورټ ته ولې ځم؟ زه خو پیدا شوی دلته واده مې دلته شوی ده. اوس چې زه راویښ شوم زه د حق خبره کوم، ما پکړ د کړ شروع ده، د ما کاروبارونه یې را مسمار کړل، د ما کورونه یې را مسمار کړل، د پښتونې در په دره خاک په سره کو. دا کلي تضاد یو سړي دپاره دوه قانونه، یو سړی په یوه ټایم باندې یا مسلمان هم ته قبول کړی دی، هندو یې قبلوي، دا ټایم مسلمان د سره دواړه کارډونه شته، د مسلماني هم د هندوان د هندو مت والم د بودانو د بت والم. دا زه صرف دا مثال در کوم، دا مثال غلط ده. دواړه پښتانه، هغه مسلمان ملک، زه مسلمان ملک، زه دغه صرف کله مې پاکستانی کې کله مې افغانۍ کې، کله مې په ګټې ته ګورې خپلې ګټې ته، د ما ژوند، د ما بچیانو، د ما کاروبار، د ما مسلمانۍ، د ما هیومن رایټس، د ما آئین تحفظ چې ما ته راکړل شوی ده، هغه یو څه هم نه راسره منې. تر دغه حاله دې رجسټر په کړی یم. نو دا سوالونه جوړېږي. په یوه ټایم به ما سره دوه کارونه نه کېږي. دغه خبره به موږ تر عدالته وړو. زه وکیلانو جم ریکویسټ کوم تر عدالته پورې هر هغه د قانون خبر راوړل دي د سر خیر به غواړو، سر ته یو پریشاني نه جوړېږي. مرګ پر خپله ورځ راځي، قسم ده که یو سکنډه مخته سو یا شاته سو، نو څه پټه خوله کې مړ کېږم. په جګو برېتو دي یو مسله نه ده. مرګ په خپله ورځ ده، ولکه یو سکنډه او شا مخته کېږي. الله غیرتي ذات خوښ ده.